د صفات عارضیه محسنه مزینه محلیه وڅخه دریم حرف دی میم. اوله کده مرچی شو میم متحرک مخفف میم مشدد میم ساکن رو سبل میم د میم ساکن رو سبا دا نور طول راسي د میم ساکن او مشدد په قاعدو کې اوله قاعده میم کچیری مشدد وي په هغه کې غنه ضروري ده په هغه کې که ته هغه اوله قاعده چې موږ وویل چې میم چې متحرک مخفف وي په هغه کې نو هغه چونکې قاعده نشته نو ځکه دلته نه ده راوړې ځکه قاعده ده نه دلته خو هغه شی راوړل کېږي چې قاعده وي. موږ ولې وویله د خپل فهم دپاره مو وویل چې پوه سو چې څه نو په هغه کې غنه ضروري ده. غنه څه معنا ده؟ هلته درته ویلي وه ولسم مخرج خیشوم دی د هغه څخه غنه ادا کېږي. غنه د هغه غنغني اواز دی چې یو غنغنی اواز دی چې د خیشوم څخه غنه د پزې د خیشوم د هغه د ننه شپېلۍ لکه موږ وایو دا دی هغه د غنغني اواز دی چې د پزې د خیشوم څخه راوځي. غنه چې ده غنه پر دوه قسمه ده. لما څه شو لیکل غنه چې ده پر دوه قسمه ده. اول قسم ته وایي زمانی څه شي او دوم قسم ته وایي آنی څه شي زمانی آنی. آنی چې ده د میم او د نون څخه په هیڅ وخت کې نه جلا کېږي. آنی معنا په یو آن کې یو آن دا معنا یعنی موږ تر یو وخت لاندې کولی نسو چې یوه ثانیه ده دوې ثانیې دي درې ثانیې دي څومره ده. غنه چې ده اصلا د میم او د نون صفت دی. کم چې آنی ده آنی څه معنا په یو آن کې یو آن څه معنا یعنی تر یو وخته پورې موږ محدودولی نسو چې ثانیه ده دوې دي درې دي څلور دي څو ده. دا موږ چې وایو ما څنګه وایو دا یوه شونډه د بل شونډې سره یو ځای شي هغه را روان اواز خوله بنده شي د هغه را روان اواز دروازه بنده شي. دروازه کوم ځای وه؟ خوله وه. هغه اواز استی دا او دلته راوتی نه ما هغه باره د دروازه بنده بر څه شو څنګه څه شو نه چې موږ وایو نه ژبه لوړ سالو سالته پورته شوله خو هغه را روان اواز یې بند کړي چې بند یې کوي چې بند یې کوي اوس خلاصو نو
غنه چې د اني د میم او د نون څخه هیڅ وخت نه جلا کیږي، هیڅ وخت نه جلا کیږي. غنه اني د میم او د نون څخه هیڅ وخت نه جلا کیږي. چیږي هر وخت ورسره ده، هر وخت ورسره ده، هیڅ وخت. دلته یو چا پوښتنه کړې وه، ته یو ګروپ دی د قرات نه جلا کېږي. موږ ویل چې میم نون چې متحرک مخفف وي په هغه کې د ښوولو، په هغه کې د ښوولو نو دا نه ده چې غنه اني پکښې ده. موږ ویل د ښوولو قاعده نشته پکښې، یعنې یو داسې قاعده چې ده ته عارضه سي، چې وده ته دا خو د ده په اصل کې اخښلې ده، دا خو د ده ځینې جلا کېدلی. د دې مثال دی چې موږ په سین کې چې دی همس خو اخښلی دی، سین بل وخت بل رقم ادا کېږي نه تر څو چې ته همس پکښې ونه کړې، صفیر پکښې ونه کړې. اس غنه یو اني ده، بله زماني ده. اني د الفبا په 28 حروفو کې صرف ورسته خلاصو. هغه په واو او یا کې چې موږ کوو لکه من یقولو من ولد، هغه د دې نون غنه وي چې واو یا ته ورنقل سي، ورنقل سي. څه شي؟ او کم چې زماني ده، د زماني بیا مقدار یو الف دی. څه دی؟ مقدار یو الف دی. دم په دغه میم او نون کې ده. چا کې ده؟ په میم او په نون کې اول نون مشدد وي، له نون څخه وروسته بل نون راشي. دریم حروف د یرملون تر وروسته راشي، حروف څلورم با راشي، وروسته پنځم حروف اخفا پنځلس راشي، حروف په نون کې غنه زماني په څو حالاتو کې شوه؟ په 15 حالاتو کې. او په میم کې بیا اول مشدد وي، دوم تر میم وروسته بل میم راشي، دریم تر میم وروسته با راشي. غنه زماني چې مقدار یې یو الف دی، په نون کې په 15 حالاتو کې، او په میم کې په 3 حالاتو کې شوه. تاسو نن وپېژنئ چې غنه پر څو قسمه ده؟ یو بل ځکه هلته ده ویلي وه ول د غنې بحث به راسي په نهمه، او هلته چې موږ مخرجونه ویل په 18 مخرج کې څه ویلي وه؟ ول 18 مخرج چې دی هغه د خیشوم دی، د دې څخه غنه ادا کېږي. مخته څه ویلي وه؟ ول د غنې بحث به مخته راسي په نهمه او لسمه روښنایي کې. اوس په غنې پوه شواست؟ غنه څه شته؟ د غنغني هغه اواز دی چې د پزې د خیشومه څخه راوځي. څو قسمونه شول غنه؟ کم غنه په د الفبا په څو حروف کې ده؟ صرف په 2 کې. کم؟ صحیح. د میم او د نون څخه غنه اني چې په یو ان کې ده، چې تر یو مقدار نه لاندې کېږي، هغه هیڅ وخت نه زندې جلا کېږي. او غنه زماني چې
مقدار یې یو الف دی هغه بیا په نون کې په پنځه حالاتو کې او په میم کې هغه دا د ځان سره ما دې اشارې ورته وکړې ته چې تفصیلي ولیکي د ځان سره ماما جي اوس راځي غنه وایي پس ته د اواز بیول لکه لما مما فاما په داسې حالت کې د میم ته حرف غنه ویل کېږي څه جوړ کولی کېږي حرف فایده د غنې مقدار یو الف دی دا د کومې غنې زماني الف څومره دی څو ګزه دی وایي د الف د مقدار معلومولو اسان طریقه دا ده چې خلاصې ګوتې ځکه نو هلته به موږ ویل الف وروسته مول ب ولې خو دا یو الف قدر کشه ده دا د الف مقدارو ب تا ثا په جیم کې بیا جیم دا ولې داسې موږ کوله دا مدري الفه دا حروف اسانه طریقه دا چې خلاصې ګوتې بندې یا بندې ګوتې خلاص کړې خو دا صرف یو اندازه ده باقي اصل دارومدار د مشاق استاد څخه پر اورېدو باندې ده دا استاد چې تا ته مشق کوي د هغه څخه واوره چې هغه غونه څومره کوي چې هغه غونه دومه قاعده میم که چیرې ساکن وي د هغه وروسته کتل پکار دي چې د هغه وروسته کم حرف دی که چیرې د هغه وروسته بل میم وي نو هلته ادغام مع الغنه کېږي دواړه میمونه به یو سي په مثال د یوه میم مشدد به په هغې کې غنه وي حقیقة التجوید لکه الیکم مرسلون دې ته ادغام صغیر مثلین وایي دا چې ادغام چشته وایي صغیر چشته وایي مثلین چشته وایي متجانسین چشته وایي متقاربین چشته وایي دا بیا تاسو په فوائد مکیه کې پوره فصل راځي دا هغه بله قاعده ده څلورمه او که چیرې د میم ساکن وروسته با وي هلته به د غنې سره اخفا هم وي هلته به د غنې سره په دې خبرو سر خلاص کړي چې غنه څه ده اخفا څه ده غنه او اخفا دا په اورېدو کې فرق نه کوي مثلا زوم قل اعوذ برب دا واس چیر دی من شر من دا چیر دی غنه هم یو آواز دی چې د خشومه څخه راوځي او اخفا هم یو آواز دی چې د خیشومه څخه راوځي ځکه هلته بیا یوه ځای وایي وایي که چیرې تا کوچنیانو ته سبق وایه هغه په اخفا او په غنې نه پوهېدله وایي غنه ورته کوه ځکه غنه او اخفا په اورېدو کې سره یو دي خو په حقیقت کې فرق لري اخفا چې موږ وایو د ژبې سره هېڅ کار نه لري من شر ما خلق ومن ژبه پر خپل ځای باندې پرته وي ژبه پر خپل ځای باندې دغسې پرته وي او غنه چې کو قل اعوذ برب ژبه چیرې لګېدلې بس دومره خبره ده غنه او اخفا په اورېدو کې فرق نه لري دواړه اوازونه دي د خیشومه څخه راوځي لیکن په حقیقت کې فرق لري په اخفا کې ژبه پر خپل حالت باندې وي پرته وي هیڅ دخل په اخفا کې ژبه نه لري په اخفا کې ژبه هیڅ دخل نه لري او په غنه کې که په میم کې و که په نون کې وه دغه مخرج سره تعلق لري دغه مخرج سره که په نون کې وه نو ژبه لوړه به پورته سوې وي رب الناس ملک ژبه چیرې دغه رنګه په میم کې هم دغه د میم د مخرج سره تعلق لري اوس راسي
او که چیرې د میم ساکن وروسته با وي هلته به د غنې سره اخفا هم وي لکه اوس ګورئ ترمیهم بحجاره څنګه وایي ترمیهم بحجاره ألم يعلم بأن الله يرى إن ربهم بهم يومئذ لخبير یو دویمه خبره دا زده کړئ ترمیهم بحجاره ترمیم وروسته څه راله ترمیم ساکن وروسته څه راله با اقلاب چې موږ وکړو لینبذن څه شي لینبذن هلته ترمیم وروسته څه راله اصل کې خو لینبذن و دا توري څنګه و لیون تر نون وروسته چې با راله هر ځای تنوین ساکن وروسته با راشي هلته هغه نون تنوین په میم سره بدلېږي دا بیا د نون په قاعدو کې راځي دې ته اقلاب وایي څه وایي نو هلته هم تر میم ساکن وروسته با راله لینبذن څه شي فرق دا سو چې په ترمیهم بحجاره کې میم اصلي دی د چا څخه مبدل نه دی او په لینبذن کې میم اصلي نه دی بلکې مبدل د نون څخه دی مبدل په دې خبره څه خلاصو نو هلته هم تر میم ساکن وروسته با راله دلته هم تر میم ساکن وروسته با راله اوس طریقه د ادا یې څنګه بیا ادا کوو په دنیا کې د اخفای شفوي او د اقلاب دوې طریقې دي په دنیا کې اوس زده کړئ په دنیا کې په کتابو کې د علم تجوید داسې لیکلي دي ترمیهم یعنې چې دا یوه شونډه به د بل شونډې سره یو ځای کوي ورسره مښلوي بیا دې ته اخفاء شفوي باطباق الشفتین وایي دې تلفظ څه شي وایي یعنې دواړې شونډې عرب اقلاب او اخفاء شفوي داسې نه کوي داسې هغه یې داسې کوي مثلا ترمیه یعنې دا شونډې سره نه مښلوي دا شونډې یوه شونډه د بلې شونډې څخه دومره لرې کوي چې په دې مابین کې یو کاغذ ځایېږي کلا لینبذن څنګه شونډې د یوه شونډه د بلې شونډې سره نه لګي دې ته وایي اخفاء شفوي بالفرجه بین الشفتین څه شي بالفرجه فرجه معنا خالیوالی خالی ځای ستړی دې ته وایي بالفرجه بین الشفتین چې د دوو شونډانو مابینځ کې لږ خالیګاه وي ټیک شو پخوا دې عربو زموږ سره دا کم اخفاء شفوي چې موږ به اطباق الشفتین کوو دا اګر سړي را سره منله نه ول دا اګر سړي نسته اوس هلته د دوی په مملکتو کې یو کتاب چاپ سوی دی الرد العلمي في من قال بالفرجة في الإخفاء الشفوي الحجة في رد من قال بالفرجة الحجة في رد من قال بالفرجة الاهتداء في وجوب إطباق الشفتين في الإخفاء دا درې سره کتابونه ما کتلي دي یعنې پر دې ردونه کړي چې دا اخفاء شفوي صحیح نه ده چې دوی فرجه کوي بلکې باید شونډې سره نو دا دوې طریقې دي زموږ په دې ځای کې ټوله قرا اساتذه کتابونه هم دغه وایي ګورئ ژبې ته ژبه په مرور د زمان تغییرات قبلوي خو کتاب تغییر نه قبلوي کتاب کې هغه شی چې کوم شی اصلي موجود و بس هغه
نو اصلي خبره دا ده چې باید اخفاء شفوي او اقلاب باطباق الشفتين وسي چې بالفرجه بین الشفتين. یو شیخ تیر سوی دی په مصر کې د شیخ عامر عثمان په نامه باندې، د دې سمخ کې بالکل ونه، حتی چې عبدالباسط شیخ منشاوي دا خلک په دې وخت موجود و، د دوی اول دغه چې وګوري تلاوتونه باطباق الشفتين وایي. اوس ورته ګوري د دې اخفاء مطلب دا دی چې د میم د کول په وخت کې به د دواړو شونډو وچه حصه ډېره په نرمي سره یو ځای کې، یو ځای چې ته وایي اطباق سره یو ځای به کې ترمیهم. د غنیې صفت به په قدر د یوه الف زیات کړي، هم د خیشم څه بیا ادا کړي، بیا به د هغه وروسته د شونډو د خلاصېدو مخکې د دواړو شونډو لنده حصه په سختۍ سره څه یو ځای کړي او بعد یې ادا سي. ترمیهم بی جهود المقل، لکه څنګه ومن یعتصم بالله، ما ته ګوره ومن یعتصم دا وچه حصه سو میم ادا سو، یعتصم بالله بالله بیا لنده خوا با ادا سوه. دې ته اخفاء شفوي وایي. دا هغه پنځمه قاعده ده. او که چې د میم ساکن وروسته د با څخه ما سوا بل حرف وي، ما سوا د میم څخه میم با څخه، نو په میم کې اظهار کېږي، لکه یعنې میم به د خپل مخرج څخه بېله غونې ښکاره کېږي، لکه انعمته، دې ته اظهار شفوي ویل کېږي. نو بعضې کسان دا وایي چې با حروف شفوي څو دي؟ کوم و؟ با واو میم فا، با میم واو فا. هغه دا قیاس کی وایي تر میم ساکن وروسته چې فا راشي څه کېږي؟ تر میم ساکن وروسته چې فا راشي څه کېږي؟ اظهار کېږي، اظهار کېږي. چې واو راشي څه کېږي؟ چې واو راشي اظهار کېږي. علیهم ولا الضالین. نو هغه وایي که میم راغی خو بیا دغه کېږي، ادغام کېږي. البته د باو د واو د فا خبره ده، وایي واو او فا هم دغسې شفوي دي لکه با. نو چې واو فا راشي څه شي؟ نو په با کې هم باید اظهار وشي. نو په د دې ډلې نوم دی مظهرین، د دې ډلې نوم دی مظهرین. دا معنی لکه په واو او په فا کې چې اظهار کوي، تر میم ساکن وروسته چې با راشي دلته هم اظهار کوي. د دې ډلې نوم دی مظهرین. دا خلاص. بله ډله ده وایي تر میم ساکن وروسته چې با راشي څه کېږي؟ اخفاء شفوي کېږي. وایي نو خو واو فا هم دغسې دی لکه با، لهذا واو فا چې راشي هلته هم باید اخفاء وشي. د دې ډلې نوم دی مخفیین، یعنی اخفاء کوونکي، یعنی دا دوې ډلې. درېیمه ډله دا ده، هغه وایي تر میم ساکن وروسته که با یا واو یا فا راله، دا میم ته به یو قسم حرکت ورکوي. علیهما ولا الضالین کیدهما څه شي؟ ترمیهما بحجاره. څنګه؟
د دې ډلې نوم د متحرکین یعنی میم ته حرکت ورکوي یعنی میم ته دی پر دې درو سرو باندې رد کوي چې نه مظهرین صحیح دي چې په ټولو کې نه مخفیین صحیح دي چې په ټولو کې او نه متحرکین صحیح دي چې میم ته حرکت ورکوي څوک صحیح دي مخفیین اخفا کوونکي په با کې مظهرین په د پاته ټولو کې دا صحیح دي صحیح شو اوس راسئ الفاظو ته یو پنځوسمه صفحه ده تنبیه بعضې حافظان په دې اخفا او اظهار کې د با دا یو واو دا دوه او فا دا درې د دې یوه قاعده بولي او د دې قاعدې نوم یې د بوف قاعده ایښې ده بوف قاعده څه مطلب یوې ګڼي بعضې په درو سرو کې اخفا کوي بعضې په درو سرو کې نو دا څوک شوله مخفیین معنی اخفا کوونکي بعضې په دې درو سرو کې اظهار کوي د دې نوم څه شو او بعضې په دې حروف سره چې تر میم ساکن وروسته راسي په میم ساکن کې یو قسم حرکت ورکوي علیهما لکه هغه حروف د قلقلې لکه علیهما ولا الضالین تر میم وروسته واو راغلي یمدهما فی تضلیل دا ټولې خبرې غلطې دي د قاعدې څخه خلاف دي اولنی څه شو چې اخفا وه او دریم چې حرکت دی دا خو بلکل غلط دی او دویم چې اظهارو دا بیا ضعیفه دی درة الفرید نو کم یې صحیح سو مخفیین تر میم ساکن وروسته چې با راسي اخفا کوي مظهرین په دا نورو ټولو کې خلاص اوس موږ وایو د لسمې روښنایي خلاصه په لسمه روښنایي کې د لر من آوي د حروفو څخه صفات عارضیه محسنه محلیه وه د نون قواعد دي چا دي دغسې په یاد یې زده کړئ بلکې چې الفاظ وایي نو به اساني اوله قاعده نون چې متحرک مخفف وي لکه میم چې متحرک مخفف وي په هغه کې هېڅ قاعده نشته لکه نون د نعبدو لکه نون د نستعین لکه دویمه قاعده نون چې مشدد وي نون چې مشدد وي لکه میم چې مشدد وي پر هغه باندې غنه ضروري ده لکه برب الناس ملک الناس اله الناس دریمه قاعده نون که چیرې ساکن و په نون ساکن کې تنوین هم داخل دی نو څلور حالته لري که شپږ حروف د حروف حلقي ورڅخه راغلي او په هغه کې هر ځای چې تر نون ساکن تنوین وروسته یو حرف د حروف حلقي ورته راسي نو هلته اظهار کېږي اظهار دا معنی هغه نون او تنوین به ظاهروي اواز به پزې ته انعمته څنګه به من خوف چیزی دا څو قاعدې درې څلورمه قاعده هر ځای چې تر نون ساکن و تنوین وروسته یو حرف د حروف یرملون څخه راسي یرملون نو هلته ادغام کېږي په لام او را کې ادغام بې لغونې کېږي لکه من لدنک من ربک او په یا و نون و میم واو ینمو په ینمو کې بیا ادغام مع الغنه کېږي د یا مثال دی من یقولو د نون مثال دی من نبی د میم مثال دی من منی د واو مثال دی من ولد پر خلاص دا څو پنځمه قاعده تر نون ساکن او تنوین وروسته کبا راغله هلته بیا دا نون ساکن او تنوین په میم سره بدلیږي دې بدلېدو ته اقلاب وایي د میم مثال د نون مثال دی لینبتن بذنبهم من بعد د تنوین مثال دی حل بهذا البلد سميع بصير شپږمه قاعده هر ځای چې د نون ساکن او تنوین وروسته د حروف حلقي چې اظهار کېږي دا شپږ
شپږ یرملون چې ادغام کېږي دا 12 با چې اقلاب کېږي دا 14 الف راتلی نشي دا 14 پاته چې 15 حروف راغله هر ځای چې تنوین ساکن تنوین وروسته پاته 15 حروف راغله هلته اخفا کېږي. اوس پسه خلاصو یو ځل بیا لسمه روشنایي د صفات عارضیه محسنه مزینه محلیه څخه څلورم حرف دی نون. اوله قاعده نون چې متحرک مخفف وي په هغې کې د شغولو هېڅ قاعده نشته لکه نون د نعبدو لکه نون د نستعین. دومه قاعده نون چې مشدد وي لکه میم چې مشدد په هغې کې غنه ضروري ده لکه برب الناس ملک الناس اله الناس خناس ضبط د چوپا پورې. درېیمه قاعده نون که ساکن و په نون ساکن کې تنوین هم داخل دی. اوس نور ته ګورو که یو حرف د حروف حلقي اوس راغی هلته څلورمه قاعده تر نون ساکن و تنوین وروسته که یو حرف د حروف یرملون څخه راغی ادغام کېږي په لام او را لر په لر کې ادغام بېله غونې کېږي په ینمو کې یا نون مي واو ادغام مع الغنه کېږي. پنځمه قاعده د نون ساکن او تنوین وروسته که چیرې با راغله هلته د نون ساکن او تنوین په میم سره بدلیږي چې دې بدلېدو ته قلب یا اقلاب وایي.